د آدم علیہ الصلوۃ والسلام لاش سو وخت کې تیار شو او روح ته حکم شو چې ته په دې کې نه نوځه. علما لیکي چې آدم علیہ الصلوۃ والسلام سو وخت کې روح پکې پکواله شو او د متحرک شو نو سو وخت پس دته الله پاک او فرمایل چې د جنت تلاړ شو. علماء مفسرین وایي چې د جنت تلاړو نو د یوازې چې یوازې نو طبعی طور لغوندې مغموم غوندې نو الله پاک د غسی پختای نه د بیبي پیدا کړه حضرت حوا علیه السلام او دا دته ویلې شو چې ستا رفیقه چې دا او ته دواړه به په دې جنت کې اوسېږئ. علما لیکي چې دغه وخت کې د دې دواړو نکاح هم په جنت کې وشو او دغه نکاح چې تړلی و حضرت جبریل علیه السلام. علما وایي چې په دغه وخت کې د بیبي حوا نکاح چې هغې دپاره مهر پکارو ځکه چې بې مهره نکاح نه صحیح کی. نو آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې دا خو جنت ته ما سره دې څه شی چې زه به د دې په مهر کې ورکوم. وایي دغه وخت کې الله عز اسمه ورته فرمایل چې ستا په اولاد کې به یو پیغمبر پیدا کیږي چې داغه نوم به محمد وي. داغه په روح باندې لس کرتی درود وایا او هغه د بیبي حوا په مہر کې ورکا چې ستا نکاح صحیح شي. نو په جنت کې آدم علیہ الصلوۃ والسلام لس کرتی وی چې اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد. دا د بیبي حوا مہر که تاسو خیال وکئ مہر دا عوض دی د خزه د ځان خزه چې خپل ځان سړی ته وسپاري نو دا مہر چې دی د هغې د ځان عوض دی. ډېر خلق داسې دي چې په لوڼو باندې پیسې علي نو پلارانې وایي چې دا د لور مہر دی زما نو چې د لور مہر دی نو لور له یې ورکه که نه ته یې ولې علي دا خو ستا حق نه دی. دا څومره هیلې او فریبونه عزیزانو دا اصلي دین نه دی. اصلي دین دا دی چې څه شی د لور مهر اب لور ته پاواله کړی شي هغې کې د پلار او د مور هیڅ حق دی که یې واغسته نو حرام یې اغستي. اما په لوڼو باندې پیسې اغستل دا لوڼه به په قیامت کې د وینځو په صف کې ولاړي او په دغه ورځ به خدای ته وایي چې یا الله زما پلار له هغه عذاب ورکه چې ستا په خدای کې بل سختي نه ځکه چې زه اصیله ومه او د خرڅه کړم. نن زموږ ملک کې دا د عربو دولت خار ترازی او ښځې په بیه زموږ په کلي کې یو زموږ خپلوان دی هغه لور ورکړه په دې نریاب طرف کې په 40,000 روپۍ. نو هغه چې څه وخت کې وړه نو روانه کړې وه او واپس یې وکته او پلار ته وویل چې پلاره په تورو خاورو موړ شي زه خو دې د ملکونو نه پناه کړم ملک نه دې بلکل ورکه کړ. نو دا خبره د کافي مودې ده خو زما په دې اړه نقش ده چې زموږ نه ظالم قوم په دنیا کې به نه لور باور کی دا د غرونو خلق دا 80 کالو بوډاله به د 1419 کالو جنۍ ورکي پیسو پس دولت پس اول د 80 کالو د بوډا کور وران شي چې تا ته مناسب هم دي اوس ښځه کول مناسب تا خدای هلاک کړه دې ځان ته خو وګوره. بیا ځوانه جنۍ چې هغه د حیا نه غږ نشي کولی
او دا مور پلار ظالمان هغه بوډا چیچړتا بزوانه جینه والی دا ظلم ستا په ملک کې چې کوم دی د دې مثال نشته نو په هر حیثیت او دا درته ووایم چې داسې قسمه ظلم کې الله دې امان راکړي چې څوک خبرې کوي څوک پکې جرګې کوي دغه خلق بم خدای ته جواب ورکړي ځکه چې ړوند دې ته په سترګو ته ولې دې یو انسان ژوند تباه کوي شریعت کې ستر فرض دی لیکن الک او جنې بدغه وخت کې د ستر فرض مات کی الک به جنې وګوري او جنې به الک وګوري چې د دې دواړو سره خوخه راشي نو هغې نه وروسته به کویدن کیږي او هغې نه وروسته به واده کیږي اوس خلک وایي دا د پښتو ملک دی داسې پښتو کم ده ستا په ملک کې لا پښتو هم پاتې شوه نن راشئ پښتو وګورئ مازیګر کې هم د صدر ته بوځم چې پښتو درته وښیم چې راشئ دا پښتو وګورئ او دا غټ غټ پښتانه وګورئ چې د باګړو دلګان تی جوړ شو لوڼه په کمې منډې وایي او ښځې په کمې منډې پښتو دې لراله چې د یو انسان ژوند تباه کړي د یو انسان زندگی تباه کړي نو عرض میں داو چې مہر دا د ښځې د ځان عوض دی دا د هغې حق دا په هیڅ قیمت بل چاته نشي تللی سوا د ښځې او بیا مہر بم د هر سړي د وس مطابق وي تاسو به نکاحونو کې ډېر ناست یئ زرګونه روپۍ به لګولي هلکه مہر وہ شریعتی مہرو کئی کنا 10 روپے شریعتی مہرو کئی نا شریعتی مہر 10 روپے پا آغا وقت کے دے چستا وسنو بیا مہر کی دو صورت دی یو معجل دے و یو مؤجل دے فی الحال ورکول یا پنیٹا ورکول فی الحال نشتا نو قرضم پکی کے دیش چې څومره دی وسوي دومره به مهر ما یو نکاح تړلو یو سړی راغی شریعتي مهر کې ما چپ شریعتي مهر کې دا لږ شپې دي چې په ډمتوبونه کول هغه وخت کې د شریعت ولې نه و یاد دا د دنیا ګڼ کپانو باندې دي چې 80,000 روپۍ پر روټۍ ولګولې هغه وخت کې د شریعت ولې نه و یاد چې د شریعت خبره رااله اوس ته شریعتي مهر ویل څومره کېږي مال 3 لکه روپۍ ټیک به په دې کاغذ لیکلي 3 لکه روپۍ مهر ورکړي بس کاغذ یې راوړی او رجسټري کاغذ او ما په اول دستخط وکړو 3 لکه روپۍ مهر د خدای شان ته ګورئ چې یو 2 کاله تېره شوه سره ناچاکي راله ناچاکي راله د ښځې پلار ما پسې راغی وی داس چل دی مال 3 لکه روپو دعوه پې وکړه به دعوه یې چې پې وکړه 3 لکه روپۍ ترې واغسته تاسو خیال راغی دا مور پلار بیا په وینو جاړي په وینو دغه میندې چې دا زړې زړې بیا د ډولکي مخې ته ګډېږي دا چې څه وخت کې زوی د ویښتو نه ونیسي او په دا ځمکه ځمکه ولي بیا ملا پسې رامنډه کړي چې استاد تعویذ راته وکړه تعویذونو مال چل نه راځي سم کار الله چې څه کوي ډېر ښه کوي خدای چې څه کوي هغه ډېر ښه موږ نه پوهېږو هغه ډېر ښه پوهېږي په دې کائنات اصلي حکومت د خدای دی اصلي حکومت اگر چې اوس مونږ خدا وایو چې اصلي حکومت په پاکستان د ضیاء الحق ته نه اصلي حکومت په دې ملک د خدای دی او الله چې څه کوي مونږ سره ډېر ښه کوي څه کوي کرا باندې څوک ظالم شي نو هغه عذاب لکه ضیاء الحق نن عذاب دی د انسان په شکل کې په پاکستان نازل دی اره ورځ به داسې ستنې درته وایي چې زخم به سټۍ سبا پورې به جوړ نه وي سبا به بله ستن درته خدای چې څه کوي ډېر مونږ کې ځای دی مونږ په خپل اختیار چې د خدای نه څومره باغیان یو په خپل اختیار
نو که بے اختیار بغاوت په مونږ مسلط کړي شي نو مونږ ته جړاونه پکار دی جاری و ته په خپل اختیار وګوره چې ته څه کوې د تسال جوړ کړي نو بے اختیار چې در باندې یو بلا را نازله شي نو بیا جاړه ما که ته په خپل اختیار شپه ورځ خدای ته په سجده پروت دی او بے اختیار در باندې څه عذاب راغی نو بیا جړه پکار او که په خپل اختیار خدای سره شپه ورځ په ډز وي نو بے اختیار چې کوم قهر در باندې نازل شي هغه وخت کې جاړه نو عرض داو چې بیبي حوا او د حضرت آدم علیه السلام نکاح وشو نو حکم ورته وشو چې اسکن انت وزوجک الجنه اوسېږه ته او بیبي ستا دې په جنت کې وکلا منها رغدا حيث شئتما په دې جنت کې ګرځئ خورئ څکئ حيث شئتما چرته چې ستاسو رضا وشي لیکن ولا تقربا هذه الشجرة دی بوټي ته بدواړه نږدې کېږئ نه ګرځه په ټول جنت کې خو دې بوټي نه به ځان بچ ساتي او که دې بوټي ته نږدې شوئ نو فتکونا من الظالمین تاسو دواړه به د الله د نافرمان کوونکو نشئ دې بوټي ته به نږدې دواړه اوسېده عزیزانو شیطان خو هم په طاق کې اوس شیطان تبا شوی ولی شیطان شپږ لکه کاله په دې ځمکه خدای ته سجدې لګولې شپږ لکه کاله او دیو معلم الملکوت ملائکو ته به سبق ښوده دومره لوی سړی خو چې د آدم خمبیر تیار شه کمپلیټ شو نو تمام کائنات ملائکو ته حکم وشو چې دې ته سجده وکړي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا ملائکو ته حکم وشو چې دې آدم ته سجده وکړي نو فسجدوا ټول ملائک ورته په سجده پریوت الا ابلیس شیطان پاغه تمام ملائکو کې ولاړ پاتې د دې داسې مثال دی لکه دا تاسو ټول جمعات په سجده پریوځي او یو کس در کې ولاړ پاتې چې دی ولاړ پاتې شو الله ته تاسو کو چې ما منعک الله تسجد اس امرتک چې ما تا ته حکم وکړو چې د آدم ته سجده وکړه تا ولې ونه کړه نو شیطان ورته په جواب کې وایي چې قال انا خیر منه خلقتني من نار وخلقته من طين زه د دنه بهتره زه د اور نه پیدا یم او دی د خاورې نه پیدا دی نو زه د پاک شي نه پیدا یم او دی د ګنده شي نه پیدا دی زه دته ولې سجده وکړم نو الله فرمایي چې ابا واستكبر ابا واستكبر من وکړه او تکبر وکړه نو وکانه من الکافرین دیو په علم ازلی د پروردگار کې د کافرانو کانا کې علما دو ترجمه کوي کانا کا پخپل معنا والے نو ماضی صیغه ده وړاندې نه دی کافر او کانا په معنا د سارا واخلي نو بیا به دا معنا شي کان من الکافرین صار فی هذا الوقت من الکافرین دغه وخت کې چې د الله د حکم نافرمانی وکړه دغه وخت کې دی کافر عزیزانو که تاسو ته خیالي الاعتبار للخواتین اعتبار خاتمه لئی بعض وخت کې سړی ټول عمر په عبادتونو کې او په نیکو کارونو کې تیری په آخر وخت کې ته یو داسې کارو شي چې دی په کافر شي او کافر د دنیا تیر
د دې وجنه ایس عبادت چې ده ا د غرور نه ده چې ته په غاور شي چې ز پلانې عبادت کوما او را تخکاری چې بس زه خو د خدای په مقربینو کې نه ایس پته نه ټول عمر په فسق او فجور کې تیر وي خدای نه لره او باغی آخر عمر کې تی یو داسې کارو شي چې د ټول عمر ګناه ورته معاف شي او جنت ته لاړ نو دې وجنه سپک به چاته نه ګورئ که یو سړی مونځ نه کوي نو ته ووایې چې دا پلیت دی مردار دی مونځ نه کوي نه پیغمبران 1,40,000 پیغمبران شي هغوی به هم چې چاته تبلیغ کولو نو داسې الفاظ به ورته وي چې د هغه زړه به ځان ته رامایل کو د هغه زړه به په ځان میل د دې وجې نه په خپلو نیکو به غاوره کېږي نه او د بل بدو ته به سپک نه ګوري ایس بعیده نه ده چې د قیامت په ورځ به تاسو وګورئ چې دا تاسو ورته دنیا کې ډېر بدان او کافران وایي دا به جنت ته روان او دا په دنیا کې ډېر منځونه چې کړي دا به دوزخ ته روان تاسو خیال راغی ځکه چې منځونه یوازې ذریعه د نجات نه ده ملاتوب یا ګیره یا حج دا ذریعه د نجات خبره د زړه ده خبره د زړه ده چا کې چې زړه نه و پړی یو او په خوله بله وه دا منافق او منافق د کافر نه به سخته سزایي په قیامت دروغجن بېمانه دا خلقو انجام به تباهي ځکه چې د خلقو دپاره خپلو مفادو دپاره ته هغه څه وایې چې ستا پړه کې نه دي لکه علما نن د ضیاء الحق په حکومت کې هغه څه وایي په خوله چې هغه یې پړه کې نه دي د دې خلقو انجام به څه د دوی نتیجه به څه لکه پرون د جنا صاحب د پیدایش ورځ وه لوی لوی مکالمې پې راغلي په ځان پوهېږئ دا څه وایي زه دا منم جنا صاحب یو انسان و ډېر لوی قانوندان و ډېر لوی سیاستدان و نو دومره په تیش کې خو مه راځه که نه چې پیغمبر ورته ووایي دا داسې چلو لکه یو لیوني له مور واده وکړو چې مور ورته واده وکړو خیر واده وشو شپه تېره شوه چې شپه تېره شوه سهار لا د مور په مخ کې په ښځه ورمنډه کړه ورغاړې وته چې واده ما خپلې هدکې مورې خپلې ښځې ته وایي که نه چې دا خوښه یې ډېره شوه چې واده ما خپلې هدکې مورې نو مور یې ورته ویل ما بچیه خدای پر واسطې دا د ما هدکه مور ده مولا له خبر لاړو هغه وی چې دا خو ښځې ته مور ویلي دي وروڼو دا خو بله بلا جوړ نو مونږ باندې هغه تندر پرېوتی د لږ غوندې بګار د پاره لکه د پیشتري بګار بوی 3 میله ځي نو لږ غوندې بګار د پاره مونږ د جامو نه بار او داسې د جامو نه بار شو چې هغه الفاظ به زمونږ د خولې نه وځي سیاسي لیډرانو د پاره هغه الفاظ ویل په خدای قسم زما یو اشنا اوس مړ دی خدای دې ورته معافي وکړي ما ته وی جنا صاحب چې کوم کارونه کړي دي دا پیغمبرانو هم نه دي کړي داسې د انسانیت خبرې یا جلسه یو سیاسي لیډر ناست یو ما غوندې چاپلوسیګر راپاسي او هغه ته وایي ابوبکر درته ووایم او که عمر درته ووایم او که عثمان درته سیاسي لیډر به صرف سیاسي لیډر مني په هغه یا د پیغمبر نامې ایښول یا دا ویل چې د پیغمبر نم زیات کارونه کړي دي په دې خو سړی کافر شي نو دا ټول قهر باندې مونږ ملک اخته دی زمونږ انجام به څه
इंसानियत खो बिल्कुल खल्क नौवत, इंसानियत खो पाते न आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो शू चे दे बूढ़ी तबा निजदे के गई ना शैतान उडेर लोया बलाव अल्लाह पाक वर्तो इला यौमिद्दीन ओ शैतान पता बजमा लानती तर क़यामत अपूर दवरतेल अनज़िरनी इला यौम युबअसून खुदा मां बतर क़यामत वजने ना तबाह खुद इकरम लेकिन वजने बमिना अल्लाह वर्तेल इन्नक मिनल मुनज़रीन ता तबतर क़यामत इंतजारी और तब ज्वंदे दवरतवे जबलार के नास्तिम दा आदम च पचा दे ज तबाह करम ददियो बचे बराना जन्नत तलार निश अल्लाह सरदा मुबाहिसा होकर अल्लाह वर्तो फरमायल छे मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिया चाहता च हिदायत हुकम आत बेलारे कोले निश और च सुख मां बेलारे कड़ी दी अस्ता खरीदी पे स्वरेगा वाकई उगो रही दुनिया की चाहता च अल्लाह हिदायत करे दे खबर ला मागा हिदायत पसरी उसी और सुख च अल्लाह बेलारी कड़ी दी तो वह और तक लग्या उस अगर जो तबलीगी रात हुए वेदा प्लाने सड़े यार मां ढेर कोशिश वर सरो को दाने टिकी माल खपकेगा मां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम ढेर कोशिश दा अबू जहल सरा करे हो मुसलमान नश नवासे न चे पैगंबर खपला पैगंबरी नड़नो तोर चे दा अबू जहल वली जमा पखला न मुसलमानी तो चरता तबलीग नड़ तोर न की लग्या उसा खुदा पोएगा और मखलूक पोएगा तो और तखपला खबर कवा बाकी नतीजा चेदा आदार शी खुदा तस्पा दागे तो जिम्मेवार नहीं न जमुन देमल क्यों गो रही कम खलक चिप कम कहा रखता दी तो वर्ता लग्या हो सक वल्लाह के ठीक सो पोरे दी दादा मिस्र तुर नहीं होदा गर्दन देते नहीं वाले पर नसीहतुन अव पसाबुल बेस्पिनन के अब्दुर्रहमान पसाबुल बेस्पिनन के अब्दुर्रहमान आशड़ाई चिद वड़े असल थोर दे कम शड़े चिखिल कतन तू रही तो खुद सलमान साबुन पे उमगा से बतोर बल्कि साबुन मगल सर में तोर वाले नूर चमक पैदा करी जीबा ना उस जमुंग मल्क दासे दे चे कम खलक पे कम कहा रखता दी और तो और पसीश दागिया कुफर नूर मजबूत सच कई पागे फखर कई पागे डटिया हुई और तखख नो अजीजानो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम त शैतान पताक उस शैतान तबाह वाली शो ये टिकी बात चे खुदा तयवी चे आना माना ज दाज टके दियर खतरनाक खुदा तगोरी चे ज चरे उनवाए गोर कम ज हुई नो उमर लबतबाश और बिया याव ज टिकी वायलो बांधे द शैतान शपगो लक्कालो इबादत उबो यावड़ो स्ता द शपग उरजो इबादत में उबनवड़ी तासो शपग उरजी मुंजुना बकड़ी कर नो याव ज टिकी बांधे अगर द शपगो लको कालो इबादत उबो यावड़ो नस्ता पजवेलो बा द शपग उरजो इबादत खामखा उबो तो ये सशे और गौरूर बपचके एक शे कखाने खान से खान समाना द खान अरबी तर्जुमा हो गो रही कला कगट हो पैम की दे मुंग दे बाला माने की दे खल्क बाजी त खान खान वेली खान दासे और खान उजरों के मंगकान ने जबाजी कही और स्ने चाह दे चाप पस्तरगा के तिशी मुतियाज न के खान खान आम पे दगा रूजो बांधे टोपई की और पदे सरक बदा से टोकरे की गयो रवान खबरदार चिचाता खान उन्होंने
خان هغه سړی ته وایه چې لس سلويخت په درستخان کینی او سلويخ پاسی دا کو سډب چټول اورس پردو روټو په سیګرزي دي ته خان تاسو پوه شئ بیا مولا ته خو بالکل مولا هو غریب دی یو طالب له چا 15 روپے پسقات کې ورک ویلار دلخ په وغځي چې زمړې ویل مړې دی ته وې دا لوټ خو ګورې مړې دغه سي دی خدای دلته زمونږ مړې چې وشي صاحب غسخات ویشلو والا په جیب کې غوټه پرانیزي جیب کې نیمه جیب کې پری دی او نیمه راو باسي کم مولانا چې لګیریږي چې شور وانه چې هغه شل دیر شور کی او نور لا تا تانی و دا اورېدو خبر ارته نه کوم دا لیدو در خانی مانی کسی کم زید خان خو حضرت علی چې روجای نیولې و او ما خام आवाज وشو چې وګم خپل جوړه کړي افطاری چې دا غلا ور کړو په خپل نهار شپه تیر خان دی ته وي مونږه د خدای په قهر اخته خان داسې او خان داسې په دا پارام کې خدای دې بیخ په کرا کولو باسه چې په تندې دی خدای سمزه د سړی د زوی غوندې په لاره سمز هغه ورځ واټ نه راتلمه د متنو تانه والا چیکینګ شروع کړي نو ما نه مخ کې یو موټر را تیر شو چې بالکل دا کراکول په دې سترګو یې خو چې نظر به هم شاید چې مخ کې لګې دوکا او چې پولیس والا ریسار کا ورته ډالا کولاو کوي چې بیا مې کته بیا غټوپای په دې ځای پرتاو په دې سټ نه خدای دې به خو باسه موټر کې مکم ځای خو او سپای درته ودرې د ډالا کولاو کا زه چې پراله ما پولیس په جندم ماته السلام علیکم کو زه تمدا سره تیر ای ما په کته چې دا موټر څنګه پرې خو دا مال د ټوپای ورانه نه وای خې کنه چا چې ټوپای ورانی خې نو الله ورته په دنیا کې وخی چې دا سپایستا د نوکر په زم نه سي ودرولیو کله د خختک ګوري او کله د کمزې ګوري او کله د کم زمونږ دی وګوري کنه نو الله د سکی چې روان او بدا شی بدر باندې پیښ شي د پوکانه غوندي چس ټول باد بدر نه وځي ټول لکه د پوکانه خلدا دومره پرسیدلی او ته داخله یو معمولی غوندي کولاو کا پړس ارسه ختم دا ستاسو خانه دی دا ستاسو نوابی دی وجنا ابست عبد الله په معشوقو د جهان فخر دولتم معشوقه ده جیگیرم معشوقه ده دا د فخر شی نه ابست عبد الله په معشوقو د جهان فخر کړه فخر په هغه چې په سبحان فخر کړي هغه ذات ته فخر وکړو نو دنیا با ستا پسې منډي وي او تا دنیا پسې منډي کې ذلیل به خوار به هغه ورو دی ډېر مالدار سړی لکپتی کروڑپتی پولیس نیوله نو داسې شړپې تی ویسته په دا سترګه چې دا سترګه یا ته ورځې شنه وه ډېر ټوپونه یې ووه بله ورځ مې ورته ویې مال ټوپونه مه وه دا خدای در نه د پوکړی غوندې باد وویست ته هغه زمانې وایي هسې زمانې لره دې راوستمه خدایه چې مې هېڅ ګڼه هغه را باندې شعر داسې خلک ستا نوکران ګرځي هغې ووالې او کړت هم نه شو کولی نو چې په قیامت په ورځ خدای در باندې شروع وکړي نو بیا به ته څه کړت وکړي د دنیا تاڼې والاو شړپ در نه وویستو کړت دې نه شو کولی قیامت کې چې خدای در باندې شروع وکړي ته به څه وایې کولی شي ټوله تسمارخاني به دې ختمه شي معتبري به دې ختمه شي نو عرض مې دا و چې یو انه ټکې چې زه نو د شپږو لکو کالو خواري تباه شوه چې زه ټکی چرې ونه وایي تاسو د کلو خلق یې کلی کې ستاسو بشتي وي مشکی نئی وي استکار وي ته زمیدار یې او ځمکې دي دي او باغونه دي دي و زمانه دا استکار سړی دی دیم دومره شو بس لاړې بیړه دی استکار هغه ولې دی ځکه چې پیسې ورسره نشته غریبي د وجې استکاري
او ستا لږ ځمکه ده خو چې زما دا څه شی دی او ستا کار سړی دی بلاړې بیړه دی غرق راځه که نه جومات ته منځونه هم کوه انا تبا ولی شو شیطان قال انا خیر من خدای زه د ده نه بهتر نو دا انا ټکی چې دی عمر لی سړی تبا اوس څومره موده و آدم علیه السلام په جنت کې انشاءالله دا به بلې جمعې ته شي که تاسو خیال کړئ دلته یو بوډا به راتلو چې تاسو ته به د مونځ ترجمه ویله هغه نن وفات او د څو کالو نه هغه به جمعې مونځ ته دلې راتله څومره کمزوری او تاسو به لیده او راتلو به د سپینې وړی نو هغه نن وفات دی یو ځل الحمد او درې ځله قل هو وایي او د هغه په روح باندې ایصال ثواب وکړي دویمه خبره قصه خانه چوک کې نن د جمعیت العلماء اسلام زیر اهتمام جلسه ده د کراچۍ واقعاتو متعلق به هغه جلسه کې څه خبرې کیږي وخت و نو خامخا هغه جلسه کې شرکت وکړي څلوېښت کاله وشو ستاسو دوا پکار ده د پاکستان یو حکومت ماډ منلی دی والله العظیم چې مفتی محمود صاحب ته مې ویلیو ما ته وی ته دا زما حکومت هم نه منې ما ستا حکومت که کلي طور په پاکستان راشي خو ټیک دی تم د بوټو وزیر والله که مې منلی عزیزان دوی مسلم لیگ کوي مسلم لیگ خو غریبان زړې ګډې دي خو چې چا سره شین بوټی ګوري ورپسې بین بین نارې دوی اوس دا نورو ډلو نامې واغستې زه ټولو پسې کېږم نه خو دا ډله شریعت بل والا دي شریعت بل والا په ایمان وایي چې دا ټول شریعت بل والا را ټول کوي د مفتی محمود یو ویښته ته رسي یو ویښته ته دې ضیاءالحق مفتی محمود نو دوکه کړی چې زه اسلام راولم ته را سره ملګرتیا کړی او که نه په ایمان دې ضیاءالحق ورته ویلي وو چې زه اسلام راولم ته ما سره ملګرتیا وکړه هغه وی دا سړي والا وزیران مې هم در سره جوړ کړه په اسلام راوله چې څو ورځې تېرې شوې ویل دا درته چا ویلي چې زه به هغه سم اسلام راولم خو دغه نامه یې ده ته یې ماله زه به یې ملم دوکه کړی او که نه یې دوکه کړی و په شرمونو وشرمېږئ دوی مفتی محمود دوکه کړی او روټي خلاصو تاسو د ده په نوکونو کې دي ویې شرمولی اوس سکالران یې راغوښتي دي پرایم منسټر کوم هاوس ته ایوان صدر ته سکالران راوستی نو بیګاره ته چاوي یو ببګیری پکې و وی هغه ببګیری به لیکل کول ما دا ببګیری خو د مولانا مدني شاګردو د زما په مخ کې جنا صاحب ته غدار ویلی نن د ضیاءالحق سوري نال د ناسته په سکالرتوب لیکي لګیا دی د جنا صاحب کالمي لیکي اے شرمې دلیا پدا غټه ګیرو پدا غټ پټکی اے شرمې دلیا تاسو خیال راغی جی نو عرض میں دعو عزیزانو چې په خدای قسم چې د اسلام په نوم باندې پاکستان کې څومره غدر شروع دی الله دې امان راکړي د دې واحد علاج دی واحد علاج شیعہ سنی کا جنگئی حکومت جنگئی بریلی دیوبندی کا جنگئی دا انگریزانو وقت کے انگریزانو جنگول انگریزان چلاڑو پر کٹو تے حکومت پریخو اسے پر کٹیان جنگئی مہاجر و پختون کا جنگئی حکومت جنگئی پٹول دنیا کے اوگورے زتلیم درے لکا خلق پا قطر کی پختان دی پا لکونو پا دوبئی کی دی پا لکونو پا ابوظہبی کی دی پا لکونو پا حالین کی دی پا لکونو پا ام القوین کی دی پا لکونو پا رسول خیمہ کی دی زتلیم چرت تاسو واوری دا چی عرب و پختون فساد شوے دا واوری دا پختون دا صوبہ سرد چی دا ٹک نا واوری
आ मजदूरी कोई आगा फसाद न कर मां खबरों को गई चिदा तक न वाउड़ी का पंजाब की भी का पसिंद की भी का कराची की भी का अरबू की भी आ रोटाई गटी बाल बचला आगा फसाद न कई फसाद का पाकिस्तान के पार दौरी हुकूमत के शवे दे हुकूमत कई कराची माजिर जमुंग रुण दी बलूच बिहारियान जमुंग रुण दी पुख्ताना च संग जमुंग रुण दी दासिदाम जमुंग रुण दी दीम हुकूमत मिसाल दसे दे माता वक्के दे शैतान वाली मूसा अलैहि सलाम तचे साहब पुराने खलक कई और नामा जमा बदनामी चिदा शैतानत शैतान करे मूसा अलैहि सलाम और तवी चित्ते औरज राशा टोल औरज बमा सर तेरे बार बनू से गुरु च सुख झगड़ा कई कड़के वेल्डर शैतान दसार नरागे माजीगर शो सद फसाद इतला रानल लेकिन खबरों के वही छे आज कराची में खैरियत थी और कोई नाखुशगवार वाक्य की खबर नहीं आई अलतपिंजल लसमड़ी नो माजीगर चशो शैतान ख्यालों को जो बेड़ा करके से दा खुद सरान ल और दा खुरिश्चा जगर के वे रजी का नजीदा से बार चकर हो बार रहो तदा से लाउरी से पमटियाई तेर तेर शुनो मूसा अलैहि सलाम मख के और शैतान वर पसी वैमान बन जुदा किएगी चिचर तसो उड़ाने उनकी आगद आलवा को तगंदा को दासे पर देवा ले रहा चराख का दी तिमख की तेर शु पागे अलवा मचान के नास्त मचान उला चरमुखकाय राला चरमुखकाय चराला दलता यो गाक रागले हो आगसरा सेबा यो स्पेयो और द दुकानदार पीशो सातले वागे पाचर मुखकाय वर्तोप को आधा गाक स्पी पा पीशो वर्तोप को ची पीशो जख्मी करा दुकानदार वर्तेल बेड़ा दे पालो आगस्तो घर का शाह जमा पीशो हमला करा स्पी दुकानदार और सड़े लान दे वत शैतान वही मूसा अलैहि सलाम तो इजूदे कते जता सरवलाड़ी मोदी पर जंग शो नामा जमा बदनाम मूसा अलैहि सलाम हैरान शो ची या अल्लाह दावले फौरन जिब्रील रागे वे दे शैतान तो हुआ है ची दे फसाद बुनियाद चाहिए है खबीसा कता गुते डालवा पर देवाल नवे रखले नु दागा को दुकानदार बोले जंगे दे द फसाद जड़ हुकूमत ते द पाकिस्तान जड़ कानून है उगोरा कानून उगोरा शर्मे दलो पदगा कचरो पदगा कानून दल आदमी काले कानून दस्ता पमल के ताखले तबाह बर्बाद का तपदे मल्क दे इस्लाम नामत संगाली तो उम्रे तवले से तो काबे तवले से तो द रसूलुल्लाह रोजे तवले से शर्मे दलिया लस का लके दल आदमी काले जोड़ करे कानून स्ताप ताणों के प्रोते स्ताप कचरों के प्रोते स्ताप अदालतों के प्रोते कुरान गोंदी किताब पजुमातुनों के मगे पिगर्जी कुरान गोंदी किताब सरा कमेलो बेस्ताप अमल की शर्मे दलिया तद इस्लाम नुम वले ओ मुस्लिम लीग को शर्मे दलो ओ पर्तुगिस्तनो सल्लेख कालता सदा मल्क तबाह बर्बाद को परुन ता काबीना मा तकड़ा देखा उगरे मरकजी काबीना टूट गया जिथो दी खोती उथियान खलोती तासो पैमान हुआ चे जड़े खजेला मेरा तलाक वर के आगे सरा बिया निकाह तड़ी नदा जड़े बिया पर निकाह जिथो दी खोती उथियान खलोती और मगर बिया वागस्त मातोला दिसला शर्मा गैरत दर की सिंध हुकूमत मुस्ताफी का बेगैरत अमल का द हिंदुस्तान द रेलवे द वजीर न सबक वाला दो गाड़ी पर रेलवे लाइन बांधे उजंगे दा नो द रेलवे वजीर इस्तीफा वर्कड़ा
چې دا زمانہ اهلی وا چې دا دو اوسپنې سره وجنګې دي تاکہ سونه خلق مړ شو. تلا اوسم د چیف منسٹر اوسم د گورنر په منصب باندې ناشته سندھ حکومت را 1985 کا دادا غدنا اهلی وجد بیا مرکزی کابینہ دے ماتو نہ ولی چې بیا دې مغزاړ وات. زما عزیزانو وقت کم دے صرف دمرہ میں عرض دے چې د کراچۍ په واقعات باندې جمعیت العلماء اسلام سخت خپدی او اللہ دې نکی چې زمونږ په دې ملک دا فرقوارانه فسادونه جوړ شي. دا زمونږ ملک دے مونږ به بار قیمت انشاءاللہ دې قسمه فسادونو جوړولو ته نه پریدو. دا زمونږ ایمان دے ځکه چې لا اله الا الله محمد رسول الله سو کوئی مشرق او مغرب او جنوب او شمال دا ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم روحانی بچی دي او دا یو مسلمانان دي. اوس په هغه سلسله کې با جلوس وی او هغه نه بعد با شوبه بازار کې جلوس ختم شي او ټول بخپل خپل ځایونو ته ځي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.